رسول الله د سیرت باره کې ده دغه پورې خبره را رسیدلې و چې ابراها د قلیس منامه باندې یو تعمیر او مضبوط آبادی جوړ کړه. اجمالی ته درس دا مسله و چې کله ابو کرب اسعد الحميري د يهودي مليان ځان سره روان کړ یمن لا په دې مزمز کې د یمن خلکو دایي مخالفت وکړي چې زموږ خاله بنه راځي به وجه دا چې تاسو د پلانونو کې طریقې پر خودري دی او بيدینه شي وي دوی ویل چې تاسو صحیح توحید د الله اومنه او دا قبول کړئ صحیح مسله دا چې دی والله اطاعت وشي او تاسو غوښه په کفر او شرک ګډوډ خبرو کې مسله ده. لیکن د غره نه یو راغی د دې اهل علم سره تورات او جانب مقابل فرق کړو تختیدل لیکن ورته ویل چې ودرېږي جانب مقابل ما شو ابو کرب اسعد او دغه علما دا پسې پاتش بادشاہ دغه څه نقصانونه پیدا شو لیکن په اخر وخت کې چې دا وفات شو د دی ورور حسان پر امر باندې هغه د حکومت ونیو. حسن کې مسله دا و چې هغه کله په یو مل باندې تعرض کوو کله بل د بادشاہانو کې د عادت عربو سره دا خبره نه منلو دی ورته ویل چې بده یو یمن باندې اکتفا وکا عراق او د نور ځایونو باندې حمله مکوا لیکن هغه د قلاریدونو په عراق باندې ورغه خو عربو دغه د ورور عمر سره خبره وکړه چې موږ به د ورور سره ختم کوتی او وجنه موږ به ایسته امیر او بادشاہ مقرر کو هغه د خلکو د مشوره باندې عمل وکړي لیکن زورعين په نامه باندې وسړی او څخه ورکه ورته ویل چې د حمله مکه او د تاوان دی ورور ولې وښني په نشه طریقه باندې چاړه وردن نه کړه ځکه هغه حساس سړیو شکل دا دغه په ځای باندې امیر شونو الله پیدا مرز سره مسلط کړو چې بي خوبي خپل ملګری بیره طلب کړی چې لکه د ما باندې څه چلوش وې تا خپلوان وجلې وې دا مشوره ولې اول کې نه راکولې ایسه هغه قتل کړه زورعين چې کله دعوت کې وته خو ماخذ درکړې لري تاغه وګوره خط کې ورته خبره لیکلې و چې لکه خپل وجل مناسب نه دی او کداري شرط وجل ګوره ستاسو دا مرز راشي به خوب بشي دا خو بش باندې شو په دې مزمز کې دام ختم شو لیکن حکومت یو بل چر ورغه شناتر چې اجنبي سره و فسادونه شروع کړه د خلکو عزتونه لوټول درې بادشاہانو په خاندان کې زنواس په نامه باندې یو سړیو چې هغه د اوجلو وته کې د اخر دی را وسوي ویل چې تاسو من امیر ډیر غیرتی او دا یو دا عیسی علیه السلام راغله شام علاقه دي چې هغه دعوت شروع کړو هغه بر اسمان لاړو دغه ملګرو دعوت شروع کړي لکه فیمون په نامه وغیرہ افریقې له شکل لاړل داود د ملګری نو د دې نواز کسانو په حمله وکړه چې کله دا غلامان کړو قیدې نه کړه نجران سره د شپې به شکل هغه بندګي توګه چې دا ولې موږ د عیسی متبعین او د الله توحید منل پکار دی او دا وې دې چې یو کجوره دا موږ په غلافونه اچولې دي د خلک دغه کفر او شرک انت کوي هغه ورانه کې موږ بس تاسو عقیده اومنو فهمون الله متوجه شو تندر راغی ورو یا بعد دا کجوره ختم کړه ایسه داخله په ایمان کې داخل شو یا د عبد الله ابن التامر مسله وجه تفصیلی ذکر شو به د دوس د سالمان په نامه باندې سړیو تیر درس کې موږ دا ویلو چې هغه لور د حبشو بادشاہ تقریبا اوازره فوجین راوسه د ابرها او د ایریات په قیادت زنواس دغه فوج مات شو لیکن زنواس په دریاب باندې ورو دانګل به د دوړو په خپل مابین کې وبل لاندې واته خو نتیجه دا شو چې ایسه دا ایریا دی وژلو د حبشو بادشاہ غوسو نو دی ابرها غلط تسلی ورکړه یو په دې باندې چې د خپل وختي ورته خړېلی و او بل د یمن د علاقه خوره ورلېګلې و او دغه د خوشحالي لپاره دا مسله جوړ کړه چې قلیس په نامه باندې یو چته آبادی
دې جوړ کړه نن درځي نه شروع دی دا مخې د زور درس حاصلو القلیس یا قلیس په نامه دا باندې چې کله جوړ کړه د نجاشي پاشا د خوشاله لپاره ورته ویل چې ډېر اوچه دا باندې می جوړ کړي دا په هغه کې اوچه څنګه مرمر او باندې نه وکړلې روان کله به حجین دلته حج لراځي یو بګی دی حبشه د بادشاہ خوشالي وا او بل دمنه چې د مادیت دلته راشي دا ډېر حجاج راځي خرچي کیږي او دا کې دا ټوله ګټه به یمنین برش خپل دماغ جنگولو دا نقشه جوړ کړه چې کړه د آبادی نه فارغ شو د بنی کنانه یو نوجوان راغی بنا بر قول هغه د پوسو کې وېڅ مسله د وېدیځه کې دا قلیز جوړ کړي ګرځا یا قلیس را روان کله به حاجین د حج لراځي او دا کار به کیږي او دا غل غیرت ورغی چې اصل کې حج د خلک بیت الله لراځي دا په کې د کم ځای نه راغی چې دې کې به آبادی نه کیږي او دا به کیږي او دا د دوی سره ملما شو کله چې دا ټول خلک کورون لاړ دی عربي بده کې او دسماته وکي د دې به عزت لپاره دیم تفسیر دا معنی شهور او رواجو او دسماته وکي هغه د پرې نه خو دا ټول دیوالونه ور باندې ګندا کړه نور ته لاړو سبا شکل دربار ولا خلک رااله ابراهه دې چې ګوري د دې کوټي بیزتی شوی ده الګا ودا چا کړی دا ورجل یو نارینا ودا د کوم څه نه وي من کنانه د عربونو راغلو ابراهه ویل ودا چې د عربونو راغلي د سړي مقصد صرف او صرف دا خبره ده چې بیت الله وسوران شي زوج بیت الله ورانو پرې ده مېنا او دا پختنه وکړه دا خلک څوګي ودا اصحاب النسیه دي اصحاب النسیه قران کریم کې رب العالمین دا مسله ذکر کړي د سلور میاشتو کې اسلام موږ لوي دي چې جنگونه بنه کوي ذل حجه ذل قعده محرم او رجب که یو سړی ستاسو پلار موجلي او ستاسو خپل براغه په عربو کې نو برید به پینه کو بلکې کمل مسته ورته ورکوله ځکه څنګه الله منه کړی دي نو د عرب خپل پیداوار د شخصي نو تجارتونه هغه به دا کارونه کول چې دا ګټو پیداوار د دین راوړو یو قوم په بل باندې تعرض او بریدونه کول یو قوم راغه به بل پر استعمال اول به بچوږي شونه به نو دوی باندې فقر او قاتیو دا مسله را دوی ویل چې باندې سلور مشه کې خو جنگ نه الله منه کړیو خو د شي شل به وکړو چې په دې محرم ذل قعده ذل حجه او رجب کې به جنگ وکړو د دې میاشتو اکرام به موږ بل میاشت چینج عربو د عربو مشرانو دا خبره خبر ما بین کې وکړو سیده کله به حج داخل رااله دوی ورته اعلان وکړي چې لکه ذل قعده ذل حجه محرم او رجب په دې کې موږ الله او رسول د جنگ الله منه کړیو د څه شل به وکړو چې د دې میاشتو احترام او اکرام به نور میاشتو له چینج کو په دې کې بوس جنگ وکړو د یو بل بریدونه واخلو یا به موږ وژنو یا به جانب مقابل وژنو ایس اصله او مالونه براوړو وګیو ماړو بش د ځان دین جوړ کې بدعت قران کې الله فرمایي چې ایسه په کافر شو لکه په تور مثال د حمل الثور جوزا مېش کې به جنگ نه کېږي دوی بچو ویلې وی جد دل وحوتا د عزت انت لاړو راځي چې په دې مېشو کې جګړه وکړو چې کله جد دل وحوت را لته به جنگ نه کوو حج به ایسه زل هجری مېشنه واوختو تقریبا 3 کال ورسره بیرته خپل ځای نه بیراتلو د قانون کې تاخير کوو ودا خو هغه خلک دي ابراهیم ویل چې ها دا هغه خلک دي نجاشي پاشا له اطلاع وکړه ته خبر نه وینا وېزمن د پولیس د آبادی بیزتی دي عربانو کړي د زی پوج موږ لراولې چې به ورش وژنو دا هغه ورته ویل چې دا ډیره ښه ده چې دا خبره ورته وکړه نو په دې منځ کې تقریبا 70,000 فوجیان تیار کړه ډیر لس پلان ورته د افریقین راولېګل یو پیل خصوصي ابراهل راولېګو د محمود په نامه باندې چې دام ځان سره والم بویزه رنګ د علاقه ور د ختمه کړه څنګه موږ دې کوټې بیزتی کوي عربو کې دا مسله خورش ورته ویل خبر نه وینا وی ابراهیم سره د 70,000 فوج وي د ډیر لس پلانو د محمود پیل په نامه باندې روان دي د کعبه ورانه دا ډنګي
پریشان شو خفه شو وی ویل جګړه مو سره کوو یا به منګه ګټو یا به دوی پری دوی نه کافر وو لیکن د حرم د اکرام برزړه کې پروت ځان په وجلو په دې مزمز کې ابرهر روان شو شکل را روان شو عرب ولا شکل نږدې راغی خصعم په نامه باندې قبيله و دغه یو مشر زونفره یا زونفره دی قوم سره اول جګړه شروع کړه جنگ جو سره کله شروع کی جانب مقابل سره شپته زره پوجل او دا غریبانان خلکو دومره مسلح هم نه و خو ماته کړه چې ماته کړه د زونفر د دوی چې کوم مشر د قبضه کې واقع شو قیدی او اسیر کې ورته ویل چې ما وجنه ما زبستاسو ډیره پوره راهنمایي وکم ډیر خیر به در ورسیږي ابراهیم خپل حلیم انسان واغلی ملګرو لوي چې رشتہ سره وجنه ما ځان سره کې مخله شکل رااله بني خزاعه ورته مخله روات صہیب خو پرېدا دای مشر چې نوفل ابن حبیب دوی سره جنگ شروع کی کله جنگ شروع کینو د ابراهیم او جنو دا قوم موالو نوفل مونیو ویلګه ما وجنه ډیره پیدا بدل کړی شي مې وجنه را روانو خدای ابراهیم قواوی تر دې پوری چې بني ثقيف لرا ورسېده بالکل نور خبره دي حرم لره نږدې کیږي د ثقيف خلک د دې بغیرته غوندې وخت کې ورته خبره وکړه وې موږ سره جنگ مکوې بلکې موږ بس تاسو تعاون وکړو تاسو له برو ګذر وکړو چې په دې طریقه باندې کعبه لورشه په دې باندې ورشه هیڅ اړنګ کوي کله کله په داخل کې چې خلک پیدا شي چې هغه به بار ملکیان له خودنه کوي چې لکه په دې طریقه باندې ورشه دلته ګذر دی دلته ناس سره دلته ولاړه ده ابو الرغال په نامه باندې وسړیو د پلاس باندې ورکی ابراهاله ودا ځان سره بوزا دا به تعالی رو ګذر وکړي ایسه به کعبه ورانه کې به برازي وډه راخره ابو الرغال چې کله را روان شو مغمس په نامه باندې یو چې دا د عرفات او طائف پر مابین کې واقع دی دیږي کې ایسه د باندې مرز راغی الله مردار کی جاسوس کوم استخبارات ولا او دا ورته الله ختم کی دیش یو وجلونو په خلکو کې دومره بدنام شو عربان به کله په لار باندې تیرېدنو کانی به راخستو ایسه په کانو باندې وشتو وېدا دا هغه خراب او خبيث خبر دی چې بار ملکین راوښه او د خپل حرم په ورانو د خپل عربانو کورونه ورته خدای چې لکه بدیجه کې او بدیجه کې د قبر سره دغه شان سزا پکار ده حدیث ابو داود کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي ما به سره جمع کړي ولکه څنګه باروغه روحان د خلکو را جمع کولو دیږي چې کله دا مړ شو وادي محصر شیدار میناس تر یو زده دیږي ابراهره ورسېدو لیکن ابراهه دا ویلي د اسود ابن مسعود په نامه باندې وسړی او چې ورشوي د حرم والا څومره مالونه چې دا ټول په خپل قبضه کې ولا چوری کا زګه دشمن درګ رګ والا د خلکو رګونه معلوم کړي چې لکه دا سړی د دې شوقي دا نظر ورکه دا بل او دا بل اسود ابن مسعود لویل چې ته دا کومار انسان ته خلکو د مالونه غصب او ډاکې وړي راخلاقه په سراغه خناته په نامه باندې وبل سړی واغله اغله دا خبره وکړه برهاوی ورشه د عربو کې اعلان وکړ کزمن د فوج مقابله اراده لري میدان لروجو کې تسلیمي ورکړي وړي راخلاقه هغه عربو ویل چې دا مسله دا مسله دا په دې مزمز کې ابراهیم ځان له اوچت تخ جوړ کړو دربار ابو طالب عبد المطلب سے ورته راغی د محمد رسول الله نکاح دا شو ورته کله راغی وکانه جسیمن وسیمن عبد المطلب د انسانو چې د بدن نړۍ روچت انسانو ډېر کې سرنګ والاو نو ابراهیم ویل چې لکه دا خو د عربو مشر راغی کې د شي مصر بس مذاکرات کی چې اوس خیر ده مو مخرب او دا او دا دوی په ځل کې دا خبرې لري دشمنان برید دوی کې دا وایي چې کېدې شو اوس موږ نه مافې نه وغواړي به په خپل مافې لکینی او مذاکرات لکینی څه کې پروان به نه لري ځکه دا قانون دی نو ابراهیم دومره متکبر انسانو وی ویل عبد المطلب راځي اوس ما سره به تخ باندې کینی نو سبا او مال خلک پیغور کوي چې د عربو مشر څنګه سره کیناسو او کشرته نه پریدم نو به هغه ملک دی مشر دی خمخ هغه سره خبره کوم د خپل تخت او دربار نه ورختش لاندې ورغه عبد المطلب سره شکل ناس ولاړ وغیرہ دا وکړه ورته ویل څنګه رانی
ابراه ورته ویلي هغه صاحب د شي راغلم چې تا د اسود ابن مسعود په نامه باندې وسړی را لګلی هغه د مالونه غصب کړی دي وی آو وی زمې دوسه وکړنه او چې خپل وکړو په راغلی ابراه په قهر باندې شو په غصه باندې شو وی ویل دومره وړ کې حمایت چې دوسه وکړو په تر راغلی د ټول عرب مشري ما خو ویل ته په دې مناسبت باندې راغلی چې د کعبه په اړه کې زما سره مذاکرات وکي او دا عبد المطلب سے ورته ویلې یا ابراه زه دې مالک مې دی وکانو دې پښتنه کوم دغه خپل مالک سره رب العالمین دی دا څه خبره کوي چې مفت کعبه او بشرا بش غصه شنورم وی ویلې فوج به د وکانو ورکی وزیدي دا وکانو ورکړو لاړو د شي کمپیلو د محمود په نامه باندې د کعبه په طرف باندې شو روانېدل نه دنګونه بشرا غوښ کړ وی وول چې شرکت وکړه لیکن هغه حرکت نه کو ته بر اخر بشرا ول دغه شمر تندې باندې والو چې ته خو ډیر قوي وي او ته خو فیل وي ته څنګه د شو وسو سګيږي او مخکې کېږي نه د شام په طرف باندې بشراوان کې دی فیل بمنډه واخصه د یمن په طرف باندې بشراوان کې منډه به واخصه په بل طرف باندې بشراوان کې منډه به واخصه کعبه لمن ورته خو به سری والو د نور پلان مشور لمبکړه کار نه کېد یو حرکت نه کوو مفسرین او محدثین دا خبره ذکر کوي د دریاب د خوان الله رب العزت سم مرغان راولېګل مرغان شکر راولېګل هغه سره درې بمونه و دا یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او بل په دې مخو کې د پرې فوج باندې بره روغ ورسول بمباری په وکړه د شي بمباری ودا رب العالمین قانون دی اول په دې مجاهدینو باندې داخله ساتي د اسلام چې کله بالکل د شي کار پیدا شي چې هیڅ کوم دفاع ونی کې به الله په خپل راضي معنی فوج را لیکي کڅومره قوي دشمنی خو چې ضعفا مجاهدین مخله ودرېګ الله د دې پر اسلحه کې دومره طاقت اچو چې دا غوونه چغي وبس عرب غلي شو نو الله اوس تکر کې راولېګلې ابابیل او دشه بمبار اور باندې وکي چې بر سر باندې بیکاړې روغ ورسېدل پینډه به ملان دی وته دشه به وګورځي سم اټمی اسلحه غونډه وا لکه غشین دوینه شروع کړه د دې واقعینه د خلکو بمبار ځکه او د قشن د جهازونو جوړول او به د اټمی اسلحه جوړول چې دشه تخریب وشي دا ټول فوج د 15000 کسان به مردار شو لیکن ابراه پاتش او په منډه باندې د بیت الله راوته کې دوه ورسړي دا وازونه کوله نفعل دا چې ولدي شاعرانو په شعر کې دا خبره نقل کړې ده چې د ځان سره قیدی راوستو هغه په خپل د غرب په طرف لاړو عبد المطلب سے د خلکو لویلی و چې د غرب په طرف باندې حرکت وکړي زین دا ظالم بادشاہ دی بد اخلاقه چې تاسو عزتونه را لوټ نه کوي د کعبه انتقام بل اخلي او دی ویلي اللهم يا الله ان العبد يمنع الرحله دا بنده چې د خپل خاندان کومک کوي او دغه دفاع کوي ته د خپل کوټه دفاع وکا نو ابراهیم چې کله تر یمن پور رسیدو دومره خورشه او جزا مرز الله په لګولې او لکه د اگې نه چې یو بچی رويش چې څنګه یمن لور شو داسنه تقبل شو غړي پړق بل شو ایسه مردار شو انت وجلش دغه بچو یکشون پر هغه باندې هغه د پځه باندې مقرر شو یو وخت پورې وو هغه به ختم شو اسم مسروق وغیرہ راغی دی ورو دی امیر مقرر شو چې کله دا امیر مقرر شو د علاقې نو د سیب زیزن په نامه باندې وسړیو هغه د ملک باشنده وی ویل چې لکه دا بار ملکی راغلی دا به څو پولیس مو په ملک دلته وشيږي یو قوي کومک د چانه وغواړي چې یې دوسره مقابله شروع کړي زګه دوه قسمه همتونه داخل کوي بعض خلک چې کله په یو ملک باندې برید وشي هغه خوبونه ورزي چې لکه دا دشمن څنګه مات کو څنګه وښنه چې د خپل ازادي او د خپل عزتونه په ځای باندې برقرار وسات او بعض خلک هغه د دې غموړي چې سب ډوړې پیدا کوي منصب پیدا کوي گاډي پیدا کوي دکانونو تجارتونه نور څه کوي اسلام دې الله دې پويږي با دې د سیب زیزن په نامه باندې سړیو هغه دا سوچ ورغه غیرت ورغه قیصر بادشاہ خواله راغی ورته ویلې وې دې خلکو په موږ باندې برید کړي څه کومک موږ سره راکا چې موږ سره وځيږي چې دم نصراني واغم نصراني ورته وی چې دا کار خو نشم کولای ځکه هغه چې ما نصراني ورور دی وسم دا غرورم ستاسو مقابل کې داغه په مقابل کې ستاسو کومک نشم کولای تر څو پر ایسه دغه فوجن وتکتیږي او تاسو خپل غلبه حاصله کړئ دا سیب زیزن په نامه باندې سړی ډېر خبره روان شو باروت ځان سره سوچ کو ځکه د انسانان همیشه سوچ کوي چې د ملک څنګه آزاد کړی دي کافرونه
نو سوچ دا خبر رااله چې لکه بدی یمن کې خو زمنګ دا زړه عربان بادشاہان راغلي دي راځره کوم ملګری سره مشوره وکړي چې هغه تعالی نظر درکړي د نعمان ابن منذر په نامه باندې وسړیو دا خو لراغه چې کله ورته راغی ورته وی صاحب کومک مون سره وکړي خلکو د چې بریدونه بوم باندې کړو زموږ د عزتونه را لوټري دي چې انتقام کوالو ورته ویل چې انا دویم زه ډېر کمزور یم زه به څه وکم خو یو چل لې چې دلته یو بادشاہ له ورشو نو شیروان لا او داغه به کومک طلب دا نو د بادشاہ چې په کال کې به یو کړه د بادشاہانو سره ملاقاتونه کول د مجلس نو دی سیب زیزنه او نعمان ابن منذر دې دوړو انتظار کو چې په دې منځ کې د شو پرده وا دا بو کلاو کړ شو دا ټول دا بادشاہ برکار شنو شیروان دا څومره بادشاہانو والے مشر راغلي دا ټول د سجده باندې پریوات به به ورته چې ارزونه تاسو راوړي دی وسو وای سیرت ولادي کې تقریبا د چې کم تاج په سر دا 90 کیلو دغه وزن و سره زر په لګیدلی او جواهر په لګیدلی او وغیرہ نبی زین لدا سوال شي دا دومره وزن ته پر سر باندې څنګه ساتلو نو مفسرین او محدثین او سیرت ولدا ذکر کوي چې د شي پړي وغیرہ په دې کې اچولو شي د بر تړلې و لیکن چې کله په دې پرده کې راکاره کېدو صرف د خپل سر به د تاج کوردنه کې نو خلکو به دا ګمان کوي چې د پر سر باندې خودلې شوی دی نو دا قواره به مجسمه معلومه شو د ټول بادشاہانو ورته سجدي وکړي به ویل چې زموږ ملک دا مشکل له دا خبره دا نو چې کله دا پرده لری کړه خلکو ورته ټول سجده باندې پری واته سیب زیازن سجده ونه کړه نیغ شو الله ورته قاتلې نو شیروان ډېر انتهایی غوسه شو ویل چې لکه دا احمق څنګه مال سجده نه کوي کله چې دې مشرکین خو سره ورشي او د دوی د عملګری شرک او کفر کوي او بل شي موحد انسان چې هغه د شرکیت نه کوي رکوع سجده نو د دې مشر په تابع باندې دا بدول شي لکه دا جاهل د کوم ځای راغلی دا احمق د کوم ځای راغلی را طلب کې ورته وی چې سیبا زیزن د کوم ځای راغلی وې دا غیزن وې دا سجده ولې مال ونه کړه وې څه دي غم دي په دې کې بادشاہي او دا والانو بادشاہان ستا خپل راځي په دې کې سجدي کوي زما په سر باندې دومره غمونه پراتري چې بالکل دا سجده زما نه دی یاد وستا ودا څنګه وې دي خلکو په موږ باندې برید کړي دي زموږ عزتونه او دا ارچ لوټري دي کومک لراغلم چې ما سره ته کومک وکړو بعد دغه په دې باندې موږ حمله وکړو د خپل ملک آزاد هغه ورته ویل چې دا کار نشي کېږي خو ملګرو چې ولس را شپې ورکړي دې شکل ورکړي دې سی بي ځان لا هغه د ناشنا سره او دا اوس امتحان دی بار چې څنګه دربار نه وته یو له پیسې ورکړو بل ورکړو خلک ټول خلاص شو دغه پیسې چې د لاس را شپې درې ورکړو دې ټول راواخو چې ایتر چې باد کړو غرزولې نو شیروان بادشاہ شاویل چې کوم سړی ستا خور راغله هغه خور سو غرزول پیسې غرزول ویره ولې ویله کدا دی ولې غرزولې ځکه چې کله انسان پیسې لټینګ شي کې مجاهد او کداعي دغه په دعوت او جهاد کې به الله اثر شي دا پیسې ټول چې لته باندې وره غرزولې ختم کړي چې لکه زماستر د خپل ملک د ازادۍ مسله ده د زنانو مسله ده د مجاهدینو مسله ده د اشرانو مسله ده ته مال په دې وخت کې پیسې راکې لکه ډېر خلکو دا وسور کی الګ دومره گاډي بدر کو وزارتونه بدر کو دا بدر کو هغه ورته وي دا مال راکه مې د بمبار شو چې اسما به کې د قشه کی دا به غیرت انسان دا کاری چې کله را طلب کې وې دې شو اسما ضرورت نشته ته مال فوج راکا به مشورکین کینه ولدین او شیروان وی ویل چې لکه دا سړی خو ډېر اوچت همت والا سړی دله سکار پکار دی وېزي کسان ورکو خپل فوجین نو ورکو په دې زندان کې چې کوم اسیران دي قیدین دي یو 800 کسان را برابر کړو دی ورکړه وېدا بوزا 800 چې کله مخامخ کړه روان کړه نو شاخو د عربو قبایل مو سره ودرې نو تقریبا 9.5 کسان جوړ شو دا چې کله روان شو د ابرهه ورو مسروقه اغه معلوماتو چې تاسو خبر نه وینا وېسې به زیزنه هغه تقریبا نو شیروان نه اته خپل دا ټول چې راځي مګي ونیم سره کسان را برابر کړي اوس موږ سره د مقابله اراده لري دا مقابله وروت لیکن د جنگ قومنداني دلته وسړي واغسه چې داغه نو حرزو دا رجن قومندان شو دګر له شکل سره وته د حرز دا تکتیک وکي وی الکه دا مشروق کم یو د بادشاہ خلق ورته ویل اق اشبا د ناس دي تعقیبولو ایسا اسی پری خود پوخ باندې کې نشو اغه نه کته شو په قچر باندې کې نشو د هرڅ ویلې
ودا خو د خریب بچی باندې سور شدا اوس باندې چرته بچ خوري په دې واقع کې دی مسلوک یو قسم تکتیک موږ له خو درو چې کله یو سړی امیر د جبهې وي او مهم سړی وي هغه ګور زيونه بدلی هغه سورلي بدلی د شنه چې ساده ونه پم دیو تر باندې را روان کله شکل بدلوا کله جامه بدلوا کله یو دب کې موږ معلومه شو نو چې خواله ورغه د اخرسه د مسروق خواله ایسه گزار ورکه بر سره چې وله هغه وژنو ختمه کې جنگ جوړ شو داغه د پوز وته کېدو مغلوب شو امیر د جبهه او بادشاہي شو هغه د حرس په لاس باندې وراله دا په دې وخت کې وو دین ورسره به مرزبان په نامه باندې دا بچو هغه راغی به ورسره بل بچو ابن تینوجان داغه نه ورسره به بل بچی راغی چې ابن تینوجان هغه نومیدو دا سلسله په کې رااله کیسر ای سیدی بادشاہ ابن تینوجان نه خپه شول به خپه کېدو کې د لری کې بازان په نامه باندې امیر په مقرر کی او بازان چې دا صحابي رضی الله تعالی عنہ ورسره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره ملاقات کیږي نو شکل دا شو د کسرا بادشاہ دی بازار لا خطر ولګي ته خبر نه وینا وی په دې عربو کې جاهل پیدا شوی دی رسول الله یادو یو احمق وی مال دا خاتون را لګي چې تاسو ما حکومت تسلیم کا غلام سړی او ته مال څنګه دا چیلنجونه راکړي لاستړي لرا والا چې درنه بچو خوري بازار وی سیدا یو دو پولیس شرطه دی په شولېګل کله چې دا په شولېګل درې توي په علاقه باندې رالل پښتنه وکړه په دې ځای کې سړی پیدا شوی د محمد په نامه هغه چرته یې پلاني ځای کې دی نو دې خلکو ورته بالکل روغ در ټول وکي دوه خپل ما بین کې ویلې وکي خیري یو لوی طاقت وسره غلې د محمد د بربادي لپاره اوس محمد وجلې کیږي لګړې غیر مسلم منافقان هغه دا خبره کوي چې دې کمزور مجاهدینو چې خالص وي وکړي شنکو په راکټو سره دی دا د لوی طاقت سره په ډغره باندې راغلي کې خیر اوس به خوږ دې بچا وخت نه دی کله چې دا فوجین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو رجو سره ملاقات وش ګیرو برې دې ګیری والے وي سرونه پرې خودري او دا بریتم اسلام چې سره یو ورځ ملاقات وکړي نور خبره به سبا کو دي کې مقصد دا و چې د کسرا بادشاہ مردار شي دغه اطلاع تاسو درکم چې دغه خو مال راغلي وې څنګه راغلي وې کسرا بازان له دا خبره کړې ده چې د الله سره راغله موږ څخه ولا رالو او تاسو دې ځان سره بوج لا سره دې وړو محمد رسول الله ورته ویلي وې تاسو د کسرا نه پوښي وی نه خپل وشي خپل بچي به ګو وشنو وې دا تاسو وایي ستا بارک موږ دا خدای چې تلی ونی دماغ دی خراب دی خو اسمه یقیني معلومه کړي چې څه مقل سړی دا څه خبره کوي هغه جوړ سړیو اې دې خلکو په دماغ کې د لوی طاقتونو دا مړ کېدل او دغه ختمېدل دا بالکل دماغ ول راځي نه چې د امریکا په برباديږي او روس په برباديږي او دا په برباديږي دا چیرته ختمي شي ځکه غیر مسلمان په دماغ کې دا مسله پرته وي ویزي پښتنه وکي بازار لبر ترال لیکن په دې من باندې پښتنه ورته وکړه دا ګیرم څنګه خري دی دا وختم څنګه پرې کړی وې موږ خپل رب دا امر کړی دی رسول الله ته مخ وړو مال خو رب دا امر کړی چې ګیره وګدې کې او برتان کم کړي مخ ته واړو خپشتي چې کله دوی بازار خو لاله ورته ویل چې هغه خود شي ویل چې تاسو کې اسلام مردار شي ویل بیګه خپل بچي وژلې بازار ډیر وکړ سړیو وی ویل به تحقیق کوو کچیرته یقیني مردار شي وي او هغه مړ شي د دې محمد رسول الله تایید پکار دی په دې باندې ایمان راوړل پکار دی ځکه نه ټلیفون شته نه بل شته نه بل دل شي اطلاع ورکړي شو دا دومره لري ملک دی دلیل په دې باندې چې دا الله یقیني بنده دی عقل نه بازان سم کار واخ چې دا غره دا کسرا د بچی قاصد راغی او بازار له ویلې چې زما ما بیګا د خپل پلار وژلو خپل خزبانه خپل مور له چل جوړ کې چې هغه قتل کوم د امور په نکاح والم میرا او هغه څه دوی وغیرہ جوړ کړی بیګا د وسته ادم به ور مردار شو بازان دا خبر وکړه چې لکه دا محمد صلی الله علیه وسلم د الله یقیني نبی دی بالکل ودا دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام له چې ما پتا باندې ایمان راوړو رسول الله به په ماغي ځبانه مې برقرار پرې خو کله چې ایمان په راوړلو په دې منځ کې رسول الله د بادشاہ له خطونه شروع کړي و هرقل له ولې هغه رسول الله د خډې روشت اکرام وکي نبی کریم علیه السلام هغه دعا وکړه کسرا له چې کله ورغه نو داخته چری کې او د پاسه په وخت پیغمبر علیه السلام ورته داسې د الله ټوټه اما شو چې به ټوټه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی وخت کې د مکینه لاړ د مدینه تقریبا اته کال شوخه کېږي او خط اغلا حذیفه عبد الله بن حذیفه رضی الله عنه راوړو به شکل بازان رسول الله سره مخامخواله او شورته ویل یا رسول الله
انصار خو انصار دي مهاجر خو مهاجر دي دا موږ څوک شو پیغمبر علیه السلام ورته وی تاسو ما اهل بیت تاسو ما خپلوانی معنا نبی کریم علیه السلام د قومیت لحاظ ونه کې بلکې د ایمان او د اسلام مسله برابر کړه نو دیجه پورې دا مسله شو د منځ کې د قصي یا د قصي په نامه باندې ابن کلاب چې دا د رسول الله نکړي د پیغمبر علیه السلام نکوه دوه واده وکي د دې عربو مشرو جنډه باندې د سره واده کعبه دارالندوه وغیرہ دا ټول شي نه جوړ کړی و څلور ځامن د دې کزنه وشو عبد مناف عبد الدار عبد او یوبل عبد مناف ډیر عزتمن سړی و دا عبد الدار چې معتوغ نه سړی و چې پیژندوم نه خو لیکن دې قصه دا ټول واقع اختیار غلا ورکړه چې والا دا سا واقع شو ته دې قوم مشر جرګي بکې او دا عبد مناف چې واده وکړي هغه څلور ځامن وشو هاشم صاحب مطلبه عبد الشمس او نوفل هاشم د نبی کریم علیه السلام نکړي هاشم ورته په دې مناسبت باندې وایي چې دې کې معنا د ماتوالي ده د حجاج لپاره دا ډوډۍ ماتوله هاشم صاحب استجلا خودي سلمہ ورته ویلی و چې ګوره کته ما سره واده کوي اختیار طلاق بس ما سره کزما خو نه شو زبر طلاق کوم وېزه سیده نو کله چې دې سلمہ سره واده وکړو الله رب العزت یو انسان پیدا کې شیبه د رسول الله نکاح په دې منځ کې د ربول پر هغه کې دا هاشم سے وفات شو مطلب چې دا غورو هغه مدینه راغی د ماماګانو لوي ویلي چې زما دا ورانه راکې چې مونږه بوزو مسجد لور کو واغې کې دا بوچت سړې شو دا خو دې مور ورته سلمہ چې دا بنوړي دا که ته وی چې ما په ځړه خپه کېږي او دا کار کېږي خو لیکن وی چې زه بوزم شیبه دا چې کله مطلب شه روان کې ځان سره په وخت باندې رسول کړو کله چې د کعبه لره داخل کې معنی د مکې له دوی معلومات نو چې سلمہ سره هاشم صاحب نکاح کړي واده کړي لري د رسول الله نکاح نو خلق خپل مابین کې وی عبد المطلب راغی جاء عبد المطلب دا مطلب غلامو دا ورته راغی او حال کې هغه د نبی کریم علیه السلام نکاح به د دې جن د عبد المطلب مشری چې نوم شیبری او د زمزم او چې هغه شپږ سو وکاله باندې وی بعد دغه نه په وخت کې به درا کولاو شوي دا ان شاء الله روانه چهارشنبه لږه د شون باقي به وي رب العالمین دې مو تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي